محترم عزیزان زمان دین اسلام کو مسلمانان رو او دخلی او دخوب پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبو امتیان دا قربانی دا تاریخ او دا احکامات و حوالی سرمونگا بیانونا سلسلہ وار پسو جمعو باندے بیان کڑل پرون چی کم سلسلہ کم مقام ترسید لیوا اغا دا قربانی اصل واقعی او مقام ترور رسیدا نن دا قربانی اصل تاریخ چی دا مشہور او یادگار دا کم پیغمبرانو دا وجه نری او دا کم واقعی دا وجه نری او ورسرا درینن ورز متعلق چی کم واقعاؤں پا دینن ورز باندی ظاہر شوی او رونما شوی و اغا واقعی یوسو چیدہ نکات ستاسو وڑان دے پیش کولو ارادہ لرم نن لسم ذی الحجہ او دغٹ اختر روز دا اللہ جل جلالہ دا دین اسلام خاوندان و مسلمانانو تا پکان کے دو عظیم مذہبی خوشحالیاں او تہوارون نصیب کری یو تا عید الفطر وڑو کی اختر ہوئی او دویم تا عید الاضحیٰ غٹ اختر ہوئی دا دیدوانو خوشحالیانو پا بدلہ کی اللہ جل جلالہ پا صاحب نصاب مالدار کسانو باندے یو حکم مقرر کڑے چی آغا حکم تا دا قربانی حکم ویلے کی او اغے پا خاص اوقاتو کے لازم کڑے و ضروری کڑے چی دا دے خاص اوقاتو دا ورزو نیلاو پا نور ورزو کی نکی داولی اللہ جل جلالہ دا دے پا بدلہ کی دا حکم مقرر کرے دا عید الفطر اور دوڑو کی اختر پا بدلہ کی اللہ پاک سرسایہ مقرر کرے او دا غٹ اختر پا بدلہ کی اللہ رب ذوالجلال قربانی مقرر کرے قربانی ولی مقرر کا ذکر چی پا دی ورز باندی دا واقعہ شیوا چی قربانی او دا ایثار اظہار دا سی عاشق پرست پیغمبران او دا خدای پمینہ کے مست پیغمبرانو اگئی دا خکار کڑیوا اللہ جل جلالہ اغا دمر زیادہ محبوب اگنلا چی دا دین اسلام پیروکارو مسلمانانو باندے اغا لازم زمان محترم ابراہیم علیہ السلام او دویم نم حضرت اسماعیل علیہ السلام او دا دی دوانو خپل میں اس کے رشتہ دا پلار او دا زویر او دا قربانی اصل واقعاؤں دا دی نشورو شویر چی کم نن ورزی باندے مختصا نو دا دا دی نشورو شویر اسی خو قربانی دا آدم علیہ السلام نشورو دا خدا پنن رس چی مقرر دا نو دا دا ابراہیم او دا اسماعیل علیہ السلام یادگار ابراہیم علیہ السلام طول جون او طول زندگی امتحاناتو کی پریوتے وا او پٹول مشکلاتو بانتی رشوی خو الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام دا غید پارا کوہ استقامت
او د بهادرۍ او د استقلال او د همت او هغې باندې قایم دایم ساتلو یو لوی پهاړ او غر جوړ شو او هغه دا هر څه سر ته ورسول. دا د انسان د وس کار نه دی، خو الله رب ذوالجلال هغه له همت ورکړی. ابراهیم علیه السلام چې کله خپل زوی اسماعیل علیه السلام د خپل مور هاجری سره د فاران د غرونو په منځ کې د سعودي عرب په لق و دق صحرا او ریګستاني علاقه کې بیار او مددگار پرېښودل او دغه اسماعیل علیه السلام هلته پرورش کېدو. نو کله چې دی عمر ته ورسېدو، عمر کې اختلاف دی، بعضې وایي 9 کاله عمر او بعضې وایي 13 سال عمر، خو قرآن کریم فرمایي چې دومره عمر ته ورسېده چې هغه عمر کې د پلار او د مور دپاره یو ملاتړ او د پلار او د مور دپاره یو خدمت کوونکې منډه ترډه کوونکې محنتي جوړېدی شي، د هغوی سهارا جوړېدی شي. داسې عمر ته چې کله ورسېدو اسماعیل علیه السلام، نو الله جل جلاله امتحان ښکاره کړلو. ابراهیم علیه السلام د تفسیر قرطبی د روایت مطابق 3 شپې دا خوب لیدلی، یوه شپې خوب لیدلو چې زه خپل زوی اسماعیل علیه السلام هغه علالوم، دی مې را پرزولی دی او چاړه پې راکاږم، چاړه مې راښکلی نه ده خو چاړه پې راکاږم، دغه تیارې کوي. داسې خوب یې ولیدلو. ابراهیم علیه السلام چې راپاڅېده نو ده وی چې دا ما ته حکم د الله د طرفه د قربانۍ دی، نو راشه قرباني وکړه. نو ده څاروي حلال کړل. په 2 شپې بیا دا خوب ولیدلو، نو بیا یې څاروي حلال کړل. په 3 شپې بیا خوب ولیدلو، نو چې کله په 3 شپه خوب لیدلو نه بعد راپاڅېدو، نو ده دا خپل زړه کې ووی چې اوس الله جل جلاله ما نه حقیقي طور باندې دا خوب رښتیا کول غواړي. دا په زناورو قرباني کولو باندې نه کېږي، اوس به خپل زوی قرباني کوم. نو اسماعیل علیه السلام له لاړو او په لاره باندې د دې دپاره منصوبه بندي جوړی چې په کومه طریقه به زه دی رضا کوم او کومه طریقه باندې به زه دی راولم او په کومه طریقه باندې به زه دی تیاروم او قرباني کوم دی. ټیک ده چې یو طرف ته د پلار دپاره دا ډېره سخته مرحله وه چې د پلار زړه به دې ته څنګه کتی شي او څنګه به دا برداشت کولی شي، خو بل طرف ته ورسره دا غم و چې زه خو به تیار شم او زه به خپل زړه دپاره څه چل وکړم، خو دا زوی به څنګه تیارو. د دې ابراهیم علیه السلام سره غم و، خو پروا یې په دې باندې نه کوله چې حکم د الله دی او د الله د حکم په مقابله کې چې سم راځي د هغې زه هېڅ پروا نه کوم، که څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي، زه به د الله حکم چې کوم دی دا سر ته رسوم. ابراهیم علیه السلام راغلو او دی خپل زوی ته وایي چې راځه ما سره بهر لاړ شي، او مور ته ولوي ښایسته کپړې ورته واچوه، دی زه ځان سره لږ سیل لبوزم، ډېر وخت پس راغلی یم، لږ داسې پټو مټو کې او د اخوا دېخوا ریګستاني علاقه کې به لږ چکر و ښکار مار به وکړو. د ابراهیم علیه السلام مطلب دا و چې زما اصل شکار خدا دی او د الله جل جلاله حکم به پوره کومه، بس دې کې چې هر څه راځي دا به کوم. نو مور ورته ښایسته کپړې بی هاجرې واچولې اسماعیل علیه السلام ته او پاک او صاف او سوتره ښایسته لباس باندې مزین او سترګو کې ورته رانجه واچول او د هغه وخت حساب سره چې کم آرایش کېدی شو هغې ورته وکړلو، بناو سنګار یې ورته وکړو او پلار سره روان. پلار سره چې کله په لاره باندې روان دی نو دی دغه ځای نه روان شول چې کوم ځای کې نن صفا او مروه د صفا او د مروه په منځ کې دغه ځای نه روان شول او دی روزي مینا طرف ته چې کوم ځای کې حاجیان قرباني کوي. دا مزل ابراهیم علیه السلام د دې دپاره کولو چې دی په لاره رو تیار کړم، چې کوم ځای کې مسله پوره شوه او دی تیار شو نو بس هماغه ځای کې به حلالوم.
دای اراده نه و چې زمې مینا ته بوزم او ولته بیا لالو، خو اتفاقی طور باندې دلته راورسېدل او بس دا قربانګاه جوړه شو. بهر حال په لاره باندې روان دی. شیطان ته پته وه چې ابراهیم علیه السلام دومره مضبوط انسان دی په خپل همت او اراده کې چې دی کله هم د یو کار اراده وکړي هغه سر ته رسوي. د دې دپاره څه طریقه کول پکار دي. نو اول د ټولو نه مخکې بیبي له راغلو، بیبي هاجرې له ورته وایي تا ته پته شته ستا دا زوی ستا دې خاوند چېرته بوتلو؟ وی چېرته یې بوتلو؟ خو بهر یې بوتلو سیل پې کوي. وی نه تا ته پته نشته، هغه د دې دپاره بوتلو چې الالی. بیبي ورته وایي داسې هم چېرته شوي دي چې پلار زوی الالی؟ دا څنګه کېدی شي؟ شیطان ابلیس ورته وایي انساني د همدرد په شکل کې راغلی دی. ورته وایي چې نه که نه پلار به دې دغه کوي الالی او په دې اراده باندې بوتلی دی. وی نه داسې نشي کېدی. شیطان ورته وایي نه هغه ځکه الالی چې دی وایي چې ما ته د الله حکم دی نو زه یې ځکه الالوم. نو هغه هم د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي وه. هغې ورته جواب ورکړو چې حکم د الله دی نو بیا ما ته منظور دی، الال دی کی خیر دی که الالی. شیطان د دې ځینه مایوسه شو او لاړو بیا اسماعیل علیه السلام ته په داسې شکل کې د همدرد په شکل کې چې پلار ته ځان نه ښکاره کولو او دې اسماعیل علیه السلام ته ځان ښکاره او دا طاقت الله شیطان نم ورکړی دی او پیریانو لم الله دا طاقت ورکړی دی چې یو انسان ته دې ښکاري او نورو ته به نه ښکاري. دا طاقت الله هغوی له ورکړی او بیا ابلیس او شیطان خو د هغه ټولو پیریانو مشر او پلار دی نو هغه کې خو دا طاقت سیوا دی. بهر حال چې اسماعیل علیه السلام له د همدرد په شکل کې رالو وی تا ته پته شته چې تا پلار چېرته بوځي؟ وی نه نور څه خو راته پته نشته خو سیل له مې بوځي بس دا راته پته را. وی نه تا پلار الالولو له بوځي؟ وی نه ما نه الالی. وی نه دا دی وایي چې ما ته د الله حکم دی. نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي چې د الله حکم دی نو بیا ما ته منظور دی، الال نه دی کې. دغه ځای نه مایوسه شو. نو په درېیم ځل باندې دی ځي ابراهیم علیه السلام ته. ابراهیم علیه السلام ته وایي وګوره ته دا څه کې؟ وی بچ زما د مخې نه هغه خو پوه شو چې دا شیطان دی، بیا خواشه زما مخې ته رکاوټ مه جوړېږي. شیطان ورته وایي تا خو خوب لیدلی دی که تا ته خو د الله حکم نه دی؟ فرشته درته راغلی نه حکم درته الله صراحتن کړی دی؟ نه دا خو خوب دی لیدلی دی. نو ته د خوب په لیدلو باندې اوس ځې او دی لالی. شیطان ورته وایي اخواشه لعینه مردوده زما د مخې نه اخواشه. ابلیس ورته بیا وایي چې نه دا خو ګوره د الله رب ذوالجلال ته وی چې حکم دی نو چې د الله حکم وی نو تا ته به فرشته راتله. ابراهیم علیه السلام ورته بیا وایي لعینه مردوده اخواشه زما د مخې نه او دیکې وله ورکه. نو دغه ټیم کې د بیا شیطان ته پته ولګېده چې په ده باندې زما دا حربه نه استعمالیږي. نو بس مخامخ ورته داسې ودرېدو لکه سړی چې چاته لاره بندوي، داسې ورته بالکل مضبوط دیوال په شکل کې ورته ودرېدو. ابراهیم علیه السلام ورته وایي اخواشه. وی نه اخوا کېږم، نشي رانتلی او دی رانه نشي قربانولی. ابراهیم علیه السلام ځمکې ته لاس کړل او واړه واړه کاڼي راواخېستل او په هغې باندې وویشتلو. وی رخص رټلې شوي مردوده لعنتي اخواشه. نو دغه گزار کولو سره او کاڼو ویشتلو سره دی د هغه ځای نه اخوا شو او لاره یې ورته پرېښوده چې داسې څه مزل یې وکړو. نو مخکیني شکل کې چې څنګه راغلی او د هغې نه لږ غټ جسامت کې دی بیا راغلو مخې له او داسې ورته ودرېدو. رکاوټ یې ورته جوړ کړو چې نشي تلی رانه ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام بیا کاڼي راواخېستل او بیا یې وویشتلو. نو دی بیا د هغه ځای نه رټلی شوی اخوا شو. بیا لږ مزل چې وکړو نو بیا ابراهیم علیه السلام ته د هغې نه لږ غټ جسامت کې مخې له رالو، لاره یې ورته بنده کړه. ابراهیم علیه السلام بیا کاڼي راواخېستل او ویویشتو لعین او مردود رټلې شوي اخوا شو. نو دی بیا اخوا شو. دا درې ځای کې چې کم ځای کې شیطان ښکاره شوی دی ابراهیم علیه السلام ته هماغه ځای کې اوس هم دا شیطانانو دپاره جمره جوړې شوي دي. جمره اولا، دویم جمره وسطا او درېیمه جمره اخرا.
نو دا رومبنه که تاسو وګورئ او څوک تللی وي الله دې بیا بیا بوزي، څوک نه دي تللی هغه دې الله بیا بیا بوزي. نو او به ګورئ نو یو په وړوکي شیطان باندې مشهور دی، بل په درمیانه شیطان او بل په غټ شیطان مشهور دی. نو دغه ځای کې دا د کاڼو برجې جوړې شوي. نو الله جل جلاله ته د ابراهیم علیه السلام دغه عمل دومره محبوب او خوندور معلوم شو چې په ټول راتلونکي انسانانو باندې دا د حج په موقع باندې واجب وګرځول. زما محترمو، ابراهیم علیه السلام کو حقیقی طریقې سره شیطان میشته او مونږ صرف داغی یو نقل کو، داغی په شانتی تشبیه جوړو او مغزه کې گزارو نه کو. نو زمونږه علما فرمای دا حدیث مطابق چې حدیث کې راغلی دی چې کلم حاجی په دې باندې کانه اولی نو په مخ د ځمکه چې څومره شیطانان دي دا ټول شیطانان د دې حاجی په دې گزار باندې هغه زخمی کیږي. په دغه ورځ شیطانانو ټول ته دومره تکلیف وي چې ټول زخمی وي. الله پاک هغه کې دومره اثر اخو دی. بهر حال ابراهیم علیه السلام روان دی. نو پلاره کې خپل زوی د دې د پاره تیاری او خپل زوی ته داسې خبرې کوي. نو قران کریم کې الله پاک فرمای فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. کله چې د عمر ته ورسېدو داسې عمر ته چې ملاتړ جوړیږي د پلار او د مور د پاره، نو دغه ټیم کې ابراهیم علیه السلام وفرمایل یا بني ای زما بچوړیا، ای زما بچنګیا. لکه څنګه چې مور او پلار د مینې په انداز کې خپل بچی ته یو آواز کوي، نو په دې الفاظ سره قران کریم هم فرمایلی یا بني ای زما بچی انی ارى فی المنام، یقینا زګور و په خوب کې انی اذبحک فانظر ماذا ترى، زتا ذبح کوما علالوم دی فانظر ماذا ترى، تسوی د دې په باره کې ستا د دې په باره کې څه خیال دی تپل غورو کا. ما خوب داسې لیدلې د اسماعیل علیه السلام هغه رای اغستله چې دا ماته لږ آسان شي او ما خو تب الله ثواب راکړي، خو چې ما سره الله پاک د زما زوی اسماعیل علیه السلام په ثواب کې شریک. لکه سړی خو کار اسیم کوي، خو چې کار خو اسیم کوم نو چې ثواب خو دته ملو شي او ماته ملو شي. نو ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وای ستا څه خیال دی د دې په باره کې؟ هغه د ابراهیم زوی پته ورته چې زما پلار پیغمبر دی او د پیغمبر خوب دا حکم د الله وي، پیغمبر خوب دا حکم د الله وي. نو زوی ورته وای اے بابا جان یا ابتی فعل ما تؤمر، او کا هغه کار څه تا ته حکم شوی. څه مطلب؟ خوب لیدل ستا یوازې خوب نه دی ګوري، دا حکم د الله ری. نو تا ته چې کوم حکم شوی ری اے پلارا اے بابا جانا دا اوکا سر ته ورسوا، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پاتې شو زما خبره چې زه په ځان باندې څنګه دا سخته تیروم، ان شاء الله امید لرم د الله پاک نه چې الله پاک صبر کوونکو کسانو کې به ما شمار کی. او دا عاجزی را نهایت زکه عاجزی را چې داسې کار چا کړی دی چې هغه د ځان قربانۍ د پاره پیش کی چام نه دی کړی. پکار خدا و چې اسماعیل دا ویلې چې ان شاء الله زب صبر کوونکی یم، یعنی یوازې زه داسې صبر کوم چې داسې صبر چا نه دی کړی، خو هغه نهایت عاجزی کوي. نه ما دې کار نه زیات صبر کوونکی او زیات نیک عمل کوونکی ډیر خلک تیر شوي دي، کیدای شي الله پاک ما پاغي کې راولي زم په غډله کې شمار شم. دا نهایت عاجزی را. نن موږ او تاسو په خپل قربانۍ باندې فخر کوو چې په دومره لکون روپو مې راوستو چې دا نه قبلېږي، نو کومه به قبلېږي؟ دا زه چې دا دومره محنت کوم او خولې ځان نه بیوم او دا دومره عرص ځان باندې تیروم، نو چې دا نه قبلېږي نو بیا به څه قبلېږي؟ دا زه دا څه دپاره د خپل ځان ګنده کوم او منډۍ کې چکرې وهم، خو د دې دپاره وهم چې نه قبلېږي نو بیا به څه قبلېږي؟ دا زمونږ او ستاسو فخر او غرور دی په خپل نیک عمل. حالانکه د اسماعیل علیه السلام قربانۍ ته زمونږ د دې ټول امت قرباني نه رسي، د ټول امت قرباني هغه قربانۍ ته نه رسي چې کومې طریقې سره هغه قرباني پیش کړې ده، کومې طریقې سره هغه پلار کړې ده، خو بیا هم نهایت عاجزي کوي چې زه صبر کوونکو کسانو کې د الله نه امید لرم چې ما په هغه ډله کې شمار.
ابراهیم علیه السلام چې کله د خپل بچینا دا رائے واغستا او بل خپل بچی ورته داسې زبردست رائے ورکا نو ابراهیم علیه السلام ته دا سخت مرحله نهایت دشوار مرحله خطرناک حالات او واقعات دا ابراهیم علیه السلام ته ډیر زیات آسان شو. آسان ورته ځکه شول چې هغه ورته فرض او په رغبت باندې تیار شو. بهر حال چې کله دا دې تیار شو بس د غزې کې مینا ته رسیدلی چې کوم ځای کې حاجیان سبا قرباني کوي او دا قربانګاه وګرځیدا. ابراهیم علیه السلام ځان سره په تیلۍ کې یا په پارچه کې یا په کپړه کې ځان سره هغه سامان راغیسته کوم چې په وخت د علالې باندې په کار راځي پړې چاړه ور سره وغیرہ نور داسې آلات چې په هغه وخت کې او هغه استعمالي دي شو هغه په کار راتلی شو هغه ځان سره مخکې راغیستیو. ابراهیم علیه السلام خپل زوی فلما اسلم قرآن وی کله چې دواړه تیار شول کله چې دواړو سر کې خودو د الله رب ذوالجلال حکم ته کله چې دواړه ټیټ شول د الله حکم ته وتله للجبین نو دغه ټیم کې بیا قران کریم وای دا خپل زوی اسماعیل علیه السلام په ډډه باندې رو ګرځولو په سایډ رو ګرځولو جبین د دې تندی د غاړو ته ویلې کی په دې باندې رو ګرځولو په یو طرف په خي طرف باندې رو ګرځولو. ابراهیم علیه السلام چې کله خپل بچی را ورځي او دغه ټیم کې تړي نو بچی ورته وای اسماعیل علیه السلام بابا جان زه درته یو څو خبرې کوم زما خبرې ډېرې کم قلتوب دي خدا صرف اور صرف د خپل مور د تسلی د پاره او استاد د تسلی د پاره درته یو څو خبرې کوم. رومبره خبردار بابا جان مرګ ډېر سخت انتهایی سخت او دا مرګ په وخت کې انسان دومره کمزوري کیږي چې د خامخالتي وਹੀ او دا حکم د الله دی. سټیم چې ته په ما باندې چاړه راکاږي او دغه ټیم کې زلتي او وهما نو الله خپنی شي چې ما د الله په حکم کې دا دومره اخوا دی خو ولي وکړل نو دا زما په اختیار کې نه دي. لہذا بابا جان ما بکلک کلک اوتړي چې زه تا تلته او نه وهم. دویمه خبره دارا تړلو مقصد اوم دغه کلته می او وهل نو زما د بدن نه چې کوم وینې زی هغه بستا په کپړو باندې او غورځيږي نو پدې بم الله خپکیږي او دغه کپړو باندې چې زما د مور نظر غورځيږي نو هغه به ورته بیا خپکیږي او هغه بدن شي برداشت کوله. دریم بابا جان مانه به قمیص او باسه زما دا کرته چې کمرا پاکي کپڑے را ته مور چولې وي نو زما د مور د تسلی د پاره به زما دا پاک او صحیح قمیص چې کم دی دا واپس اغیله یو سي چې زما مینه په زما مور ماته او کچری دا تامان د حلالین مخ کې اونويستو د حلالین پس رانو باسه نو دا په وینو کې ککړوي او په وینو باندې بلک پتوي نو کله چې تزا زما مور له یو سه نو زما مور چې زما دی قمیص ته ګوري نو هغه ویني بګوري او وینه داسې شعر چې انسان کلم وګوري د پزلو باندې کمزوري کیږي وینه چې کلم انسان وګوري د کمزوري شي نو زما مور بدن شي برداشت کولې نو اسنه چې هغه خپشي او د الله په حکم کې دا سه معمولی غونته کوتاهی دا غي نمرانی شي چې ثواب غي ته به ملو نشي ګناګار نشي. بل خبردار بابا جان زما مور ته بوي چې استاد وی چې دغه ځای کې خو جدایو خو په آخرت کې به یوځي او ان شاء الله ملاقات په جنت کې کوي او په جنت کې به یوځي کېږي زما په دې حال د قربانۍ باندې ته خپه نشي اس قسم خفغان پیونه کې دا د الله حکم دی او خبر رضا او په خوشحالي باندې دا قبول کا. او اے بابا جانا کله چې تما علاله نو خپل سترګې پټی کا زکه چې پدری محبت د پلار محبت دا الله رب ذوالجلال په طبیعت کې داسې خو دی د هر یو انسان چې د خپل زوی د پاره هغه محبت الله پاک د هر یو پلار په زړه کې خو دی نو چې کله تما علاله او استاد نظر زما په بدن باندې غورځيږي نو اسه نه چې تعالی د الله په حکم کې کوتاهی ونشي او لاس ته اونرپیږي او داغي په وجه باندې په حلاله کې فرق رانی شي الله خپه او ناراض نشي تانا او زمونږ دی قربانۍ کې فرق رانی شي. لہذا بابا جان تب خپل سترګي وتړي. ابراهيم عليه السلام چې کړه د خپل زوی د اسماعیل عليه السلام د وړي خلینا
په وړو وړو شونډو په نازکو شونډو نیازبینې خبرې او د هوښیارتوب نه ډکې خبرې واورېدې. نو دغه ټیم کې اسماعیل علیه السلام له مخ داسې تاو کو او د سترګو نه اوښکې روانې شوې او ویې ژړل. ځکه پدری محبت او بیا داسې خبرې چې هغه خبرې د ابراهیم علیه السلام په تصور کې نه راتلې. هغه ورته زوی چې کوم دی دومره برابرې کې چې د هغه خیال ورته برابر کوم. ابراهیم علیه السلام خپل زوی پرنم آنکو سره چې سترګې د اوښکو نه ډکې وي او په خوله باندې دا الفاظو چې قربان شم بچیا تانا الله پاک دې ستا د هر څه قبول کړي او ځان ته رانږدې کو ښکلې کو. او دین وروسته ابراهیم علیه السلام قمیص کاروایی کوي د قربانۍ. اولې ته قمیص وویستو، دویم نمبر باندې ورته خپې وتړلې، په دریم نمبر باندې په طرف باندې راوغورځولو او څلورم نمبر باندې دا یو ګوډه چې کمره دای داغه په ملا باندې په دې سایډونو باندې کې خودا چې دې رپ نه وای منډي او تړې نه وای ټوپونه نه وای او بل لاس کې چاړه او هغه په دغه ټیم کې د دې خپل زوی په دې گردن باندې کې خودا. داسې نظاره چې کله اسمان فرشتو ولیدا کائنات داسې نظاره نه ولیدلې او د اسمان فرشتو د دینه مخکې چرته داسې حالات نو لیدلې. نو د اسمان فرشتو په دوه موقعو باندې جړلې دي. زمونږ تاریخ د اسلام لیکي لومبنۍ موقع دا وه چې څه ټیم ابراهیم علیه السلام خپل زوی د علالولو دپاره راوغورځولو، چاړې مکمل تیاره کا. نو دغه ټیم کې فرشتو هم الله رب ذوالجلال ته فریاد کړی دی پروردګاره ابراهیم او اسماعیل باندې دا تا کم امتحان راوستی دی. داسې امتحان خو اوسه پورې مونږ نه دی لیدلی چې په انسانیت کې داسې امتحان په چا باندې راغلی وي. عجیب نظاره وا. نو فرشتو په دغه موقع باندې جوړلی. دویمه موقع چې سټیم د زمونږ استاد خپل او خاتم النبیین اخیری پیغمبر چې کله د طائف په ښار کې د ماشومان او د لاسا په کارو باندې وېشتل شو او د هغې بدن مبارک نه وینې مبارک روانې شوې او پڼې مبارکې د وینو نه ډکې شوې. په دغه موقع باندې د اسمان فرشتو جړلي دي او د خفګان اظهار یې کړی دی. دغه دوه موقعو تاریخ د اسلام لیکلی دي چې فرشتو هم دا نه د برداشت کړي. داسې حالات یوازې فرشتو نه ابراهیم علیه السلام چې کوم ایثار کولو اسماعیل علیه السلام هغه پیش کول، نو داسې نظاره چرته اسمان هم نه ولیدلې. حفیظ جلندری وی زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ. داسې نظاره چرته لیدلې وه اسمان او ځمکې کائناتو چرته لیدلې وه. فرشتو په علم کې نه راتله چې داسې هم چرته شوي. بهرحال ابراهیم علیه السلام چې څه ټیم د علالو دپاره مکمل تیار شو، قرآن کریم کې الله رب ذوالجلال فرمایي وتله للجبین، دی راغورځولی دی په سیډ باندې. ونادیناه ان یا ابراهیم، ناګهانه مونږ یو غیبي آواز وکړو. دا ټوله معامله ټوله قصه چې روانه وه تر اوسه پورې او دغه ځای ته راداخله شوه، نو الله رب ذوالجلال فرمایي یو غیبي آواز راغلو په ابراهیم علیه السلام باندې. ندا وشوه ابراهیم ته چې هغه آواز او د ندا په وجه باندې دا ټوله معامله بالکل الټه شوه، مکمل واورېده، کایا پلټ شوه مکمل دا معامله. ابراهیم ته دا وویلې شو ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. الله فرمایي مونږه آواز وکړو ابراهیم ته یقینا تا رښتیا کو خوب هم دومره لیدلی و. څومره چې ابراهیم علیه السلام حقیقت کې وکړل همداسې په خوب کې هم لیدلی و چې ما راغورځولی دی او زه پې چاړه اکدمه دغه ځای پورې خوب لیدلی دی او راپاڅېدلی. نو الله پاک هم ورته فرمایي تا خوب رښتیا کو چې څومره خوب دې لیدلی و ما عمره الله پاک تا باندې ښکاره کړل. اوس ته دومره تیار چې بس چاړه راښکلو ته مکمل تیار. نو دغه ټیم کې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته هم آواز وکړو، جبریل ته هم حکم وکړو جنت نه هغه ګډورې چې مونږ د تاریخ د قربانۍ شروع کړی دی او د حضرت آدم علیه السلام هغه زوی چې هغه ګډ حلال کړی او د هغه نوم حابیل او هغه الله قبول کړی او هغه جنت کې سرېدو. حضرت جبریل علیه السلام ته الله فرمایل او ما هغه ګډورې راواخله
او د سکندونو نه مخکې د فورن نه مخکې څومره طاقت چې ما تعالی درکړی دی هغه ټول طاقت په دغه ځای کې استعمال کا او هغه زر تر زر د اسماعیل علیه السلام بدله کې ابراهیم علیه السلام په قدمونو کې زر ورغورځوه چې ابراهیم چاړه راکاږي چې هغه لاندې اسماعیل نوی د چړې لاندې بلکې داغي د لاندې ګډورې رسیدلې وي جبرئیل علیہ السلام ګډورې پیش کو ابراهیم علیہ السلام چونکه دغه ټیم کې سترګې یا په خپل پټې کړې وي یا په پټۍ لګولې وا او دغه ټیم کې د سترګې پټې وي خو بهر حال چاړه خو راخلو تاغه تیارو بس دغه ټیم کې ابراهیم علیہ السلام چاړه راخکا وی الله اکبر آلتا جبريل عليه الصلاة والسلام په موقع باندې ولاړو او فرمایله لا اله الا الله والله اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام الله پاک بچ کړو د دې شکرانی په تور باندې هغه د الفاظ وی الله اکبر ولله الحمد چې څنګه دغه الفاظ ویلې شو ابراهیم علیہ السلام سترګې کولو کې چې د आवाज خو د اسماعیل علیہ السلام دی چې وی قتل لاندې ګډوري حلال دی اخوا ګوري اسماعیل ولار دی د خوشحالي انتهای نه وا چې د اسمان د طرفه دا आवाज رالو اے ابراهیم علیہ السلام خوب دې رښتیا کو قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين مونږه عمده رنګ بدل ورکو نه کوکارو خلقو ته وفديناه بذبح عظيم مونږه دا په یو عظیم او پلوي قرباني باندې قبول کړله د اسماعیل علیہ السلام په فدیه کې دا غړوره مونږه په یو عظیم قرباني باندې قبول کو انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين دا یو داسې ازمایښ چې یو واضح ازمایښ یو ښکاره امتحان چې داسې امتحان ما پچا باندې نه راوسته او تاسو دوه پلار او زوی په دې عظیم امتحان کې کامیاب او کامران او د الله په کاغذونو کې پاس یې مکمل کامیاب شوه زما محترم ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او د جبرائیل علیہ السلام دغه الفاظ د تکبیر الله تخوشل په دې ورځو شپو کې په مونږ او تاسو باندې دا لازم وګرځول دې ته تکبیرات تشریق وای زما محترم دغه د قربانی اصل واقعا وا دا پنن ورځ لسم ذل حجه دغه اختر ورځ ورته وای په دغه ورځ باندې دارو نماشه او د مینا په مقام باندې الله پاک هغه یادگار کې د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام هغه سنت او یادگار تازه کولو د پاره په مونږ او تاسو لازم کا زمونږ او تاسو خپل پیغمبر لس کال مدینه منوره کې تیر کړی دي لس وانه کال حضور پاک قربانی کړی دا یو کالم نه د مسکړي باوجود د دینه چې غربتو باوجود د دینه چې پګېړه باندې به د لوګي د لاسه کانی تړل هغه وخت کې مغه قربانی نه د پریخي د حج په موقع باندې سل او خان حلال کړی دي او خان ګډوریم نه او خان حلال کړی دي سل او خان 63 او خان په خپل لاس باندې باقی په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې حلال کړی دي مونږ وایو چې هغه وخت چرته لاړي او دومره دا وخت ضرورت څنګه چې نن روشن خیال طبقه په قربانی اعتراض کوي لاک ډاون دی ټول غریب خلک چې کم دی هغه متاثر دي مالدار عمر سره متاثر دي پکاردار چې دا مالدار او صاحب حیثیت خلک د قربانی دا پیسې یو غریب لور کی او دا غي په کور کې راشن راشي ته دې طرف ته سوچنه کې چې حضور پاک ته څه ضرورت وو چې سل او خان حلالول هغه خوخي ولې دومره کسانو چې هغه سل او خان صرف د حضور پاکو 1.5 लाख مجمد صحابه وا هر یو حاجیو هر یو ځان د پاره قربانی ساروي راوستو هغه وخت څه شوي چې ته وخت ضایع کیږي ته لاري کوسي د وخت ډکيري ته په دې باندې اعتراض کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه دور ته نه ګوري بهر حال لس کال حضور پاک مدینه منوره کې تیر کړی دي قربانی نه د مس کړي څوک چې قربانیونه کی او په دې باندې قربانی واجب وا حضور فرمایي من وجد ساعتا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا څوک چې صاحب حیثیت وي د باندې قربانی واجب وي او د قربانی ونکړل پرې درې ورځو کې د قربانی په اوقاتو کې حضور فرمایي زما عیدګاه ته ناراضي زما امتی نه دي مونږ سره د اختر په خوشالانو کې نه شاملېږي قربانی واقعي دا دومره الله پاک په دې کې اهمیت خو دی په دغه ورځ د قربانو کې یو کس لګي شو 1 کروڑ روپے خرچ کې په غریبانو باندې بل کس لګي شو په 10,000 روپے یو وړوکې چيله راوستو او هغه حلال کو چې قرباني ته برابر وي هغه حلال کو څومره ثواب چې الله دې چيلي وال ورک دومره هغه کروڑونو روپو خرچ کول والا انسان او مالدار انسان ته الله پاک نه ور کوي دومره صاحب حیثیت
چې الله رب ذل جلال ور څومره مالم ور کړی وي خو په دغه ورځ باندې د یو ادنا قرباني مکړه الله رب ذل جلال ته ډیرو خیراتونو نه دغه قرباني ډیره زیاته خوخره. زما محترمو حضور پاک نه تاسو شو ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا قربانی نه څه شی حضور فرمایي د دې حقیقت سره حضور فرمایل سنت ابيكم ابراهيم تاسو د پلار د ابراهيم عليه السلام یادګار دي دا هغه سنت دي فما لنا فيها موږ لپاره پکې سدي حضور فرمایل بكل شعره حسنه دا هر یو وخت په بدله کې د ساروی په بدن چې څومره دي پاګه کې یو نیکی یو ګناه معاف کېدل یو درجه اوچتېدل حضور پاک نه تاسو شو وفي الصوف او په بعض سارو باندې خو وختنی وی وای باندې وړې وی لکه ګډوره حضور پاک فرمایل بكل شعره من الصوف حسنه ابو داود حدیث ته چې دا وړې په هر یو وخت په بدله کې هم یو نیکی دا یو ګناه په معاف کیږي او یو درجه په اوچتیږي ځکه زموږ علما فرمای په نسبت د نور سارو د ګډوري ثواب زیات دی په نسبت د نور سارو حضور پاک اکثر ګډوري اغسته اکثر ګډوري او هغه نر ګډوري او هغه خسي ګډوري او هغه غټ غټ خکر والا ګډوري به حضور پاک کته هغه به قرباني دا د حضور پاک سنتو نو حضور پاک فرمایل دومره نه کین فاطمه بی بی توي دا خپل قرباني په وخت کې حاضر خپل قرباني ته حاضر مطلب دا چې قرباني په کم ځای کې کیږي کوشش وکړه چې تا ته په نظر باندې ښکاري په خپل لاس باندې قرباني وشي په خپل سترګو وړاندې قرباني وشي حضور پاک حضرت فاطمه ته فرمای د دې ساروی د هر یو سیس په بدله کې تا ته نیکی الله درکې د دې وزن به الله پاک کوي پاغي باندې بتاره نیکی نه درکې اجر او ثواب به ملاويږي. زما محترم قرباني ته ظلم تنګوي ډیر په فراخ دلی سره کوي پدې کې لاس خوږيږي خپه خوږيږي ګرمي کیږي کپڑے ګندکیږي زی ګندکیږي کورونه ګندکیږي چړې پکې خرابيږي د کور نور سامان پکې توڑ پوڑ کیږي پروا مکوي دا ټول الله پسې دا ټول الله پسې لیکي پدې کې یو یو سیزم چې تا تاوان شو دا تاوان مګړه دا د الله پسې ورسول او دا خپل اکاؤنٹ کې جمع کړل د دې هر یو سیس بتا ته ثواب ملاوي. حضور فرمای دا به د قیامت پر ورځ باندې دا ساروي سره د خپل کورونو سره د خپل خکرو سره د خپل نوکونو سره پانچو باندې دا کم اډو کې ني دې سره با سرمنه سره وختو سره پړي سره دې ټولو سره به د قیامت پر ورځ راځي او تعالی لپاره به سواری جوړيږي. زما محترمو قربانای کې ډیر زیات فراخ دلی کوي او وخه چې کمره تقسیم طریقې دارا سنت طریقہ باقی چې تقسیم تقسیم کا الله ته منظور ده الله ته صرف دا چاړه چې دراخ کا بس الله پاک دومره غواړي باقی تقسیمات څومره تقسیم کا داغي به اضافي بونس کې ثواب ملاوي دا وخه تقسیم بل ثواب نه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم طریقه داوا چې ټول ساروي به درې حصے کو یو حصہ د غریبانو یو حصہ د خپل اقارب او رشتہ دارو کاغه مالدارو که غریب او یو حصہ چې کمره د خپل کورنۍ د پاره خپل بال بچ د پاره دا د حضور پاک طریقه وا. باقی چې څوک څنګه طریقې سره کوي ډیر خلک چې کم دي په ساروي کې حرام سيزونه خوري په نر ساروي کې دا کپورېج ورته وای عربی کې ورته خصيتين وای او اردو کې ورته کپورې وای دا حرام لري ګوره خیال کوي دا په بازار کې مخوري او دا د قرباني د ساروي می استعمال وای. دویم نمبر ډیر خلک د برکت او د تبرک حاصلولو لپاره د دې قرباني د ساروي وینه چې کومه هغه لګه سکی لګه سټي دا خبره نه را حرام دي مکمل حرام دي که ساروي د قرباني د اوقدار سره دی وینه حرام نو د دې نزان ساته باقی چې څومره الله رب ذل جلال تعالی وستر کړی وي داغه مطابق چې تاسو څومره سيزونه تقسیم کړل الله پاک به درته داغه ثواب درکړي. الله پاک نه دعا ده چې الله پاک تاسو دا ټول قربانې نه زمونږ د ټول قربانې نه په هغه انداز کې قبول کړي کم انداز کې چې د ابراهیم علیه السلام او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه قبولولې الله پاک دې هغه انداز کې قبول کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.